او بیا زمونږ د ملک قانون دا جوړ شوی و چې مرزا غلام احمد قادیانی او د هغه متبعین دا کافر دي د دایره اسلام نه خارج دي هغه قرارداد کې دا پابندۍ لګولې شوې زمونږ د ملک د آئین حصہ ده چې په دې ملک کې قادیانیان خپل ځان ته مسلمانان نشي ویلې قادیانیان خپل عبادتګاه ته مسجد نشي ویلې په هغې باندې دیو بناره نشي ودرولې دیو اذان نشي کولی دیو د خپل تبلیغ د خپل دین نشر و اشاعت نشي کولی د هغې تبلیغ نشي کولی اسلامي اصطلاحات او شاعر دیو نشي استعمالولی دا زموږ ستاسو د آئین فیصله و د ډېرو قربانو لپاره لیکن زموږ جج صاحب هلته مثل د قادیانیانو ډېر څو کاله مخکې اجلاس وشو پای کې د تفسیر صغیر په نوم یو قادیاني تفسیر دی چې پای کې ځای په ځای باندې تحریفات شوي د اسلام د قرآن تفسیر نه دی هغه قادیاني تفسیر دی عیسی علیه السلام بیا د بیانې پکې دي هغه د معجزاتو نه پکې انکار موجود دی پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت نه انکار موجود دی بیا هغه تفسیر زموږ د ملک د آئین سره متصادم دی د غیر قانون سره متصادم دی لیکن دغه بے ضمیره حکمرانان دغه بے دینه حکمرانان دغه بے ضمیره ججان د خپل آقا امریکې د خوشحالولو دپاره هغه دغې خلاف فیصله وکړي زه به وروسته بیا راځم انشاءالله خبره کوم خو د عمر ذهن کې کېږدو دیو خو وایي دا قادیانیان په خپله اوس نوې فیصلې زموږ د بې ضمیره جج کومه راغلی وایي قادیانیان په خپله چاردیوارۍ کې قادیانیان په خپله اداره کې په خپل کور کې په خپله عبادتګاه په هغې کې مسلمانان دي د هغې نه بعد بهر کافران قادیانیان په دغه ځایونو کې اسلامي اصطلاحات هم استعمالولی شي قادیاني په دغه ځایونو کې هغه د کوم څیزونو نه چې آئین منع کړی و د هغې هم ورته کل کرم دغسې اجازت ورکړي تاسو لږ وګورئ عهد اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور او د صحابو دور لږ یې اوچت کړي دې وخت کې یو څلور کسانو د نبوت دعوه کړې وه او دا د نبوت دعوه کوونکي هم دغسې نه وو چې د رسول الله د نبوت نه انکار کوو دیو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت هم ګواهي ورکول بلکې مسلمه کذاب چې کله خط رالیږو ویل من مسلمة رسول الله الى محمد رسول الله د مسلمه د الله رسول له طرف نه محمد د الله رسول ته صلی الله علیه وسلم هغه خبیث ځان ته رسول لیکلو الله پیغمبر ورته واپس لیکي من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب د محمد رسول الله د طرف نه مسلمة الكذاب دغسې هغوی د اذان استعمال کوو هغوی اصطلاحات د مسلمانانو استعمال او د الله پیغمبر څه کړي یو کس راپورته شو د اسود عنسي په نوم باندې نبوت دعوې وکړله الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یمن والا ته خط ولیکو مسلمانانو ته ویل راپاڅېږئ اسلامي ریاست حکم وکړو تاسو د دې سړي بېخکلي وکړئ د قتل کوي دا د اسلامي حکومت فیصله وکړي دې اسود عنسي ځان سره لوی لښکر تیر کړی 8,000 9,000 برد سره مسلح باډي ګارډ ولرو د تر صحیح مشکل وو د وخت په گورنر باندې حمله وکړه هغه شهید کو داغه خزه بوتل خپل نگاهي کو وتړل چون کې د خبيث تر مسلمانانو رسایي ممکن ده دې وجنه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ورته منسوبه وکړه په کم کور کمره کې چې دا اوسېدلو د بهر نه ورته سورنګ ورکنستلو په هغه سورنګ کې ورپسې دننه راغله د شپې په تیاره کې په خپله کمره کې د خپلې ښځې څه پروت و هلته قتل کو سر یې ورنه کټ کو او بیا ورله دا سر دغسې ونیو د دغه محافظینو ته بهر راګوزار کړلو ویل دا واخلئ دا ستاسو د پیغمبر انجام دی دا ستاسو د هغه کذاب او دروغجن انجام دی کله چې رښتونی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې حکم وکړو بیا د دې سړي انجام دا دی او سهار ته چې بیا کله مسلمانان اذان کوي اشهد ان محمد رسول الله وان ابهلة کذاب محمد د الله رسول له ابهله اسود عنسي دروغجن دی او د الله پیغمبر ته په دې وخت کې جبرئیل علیه السلام راځي نبی علیه السلام صحابو ته ورته بشارت ورته ورکوي زیری ورته ورکوي وایي فاز فیروز او د هغه ملګري کامیاب شو د الله هغه دشمن انجام ته ورسول هغه سره یې کړ دا د اسلامي ریاست فیصله وکړه یو بل کس د نبوت دعوه وکړله زه تفصیل ته نه ورځم د طلحه الصدی په نامه باندې هغه راپورته شو د نبوت دعوې وکړله الله پیغمبر
صحابه کرام پسې ورولستل جنگ وشو